هغه پریشان دی په بد حالت کې ګراني وي په ملک کې او د خوراک څښاک اشیای خوردونوش هغه ډېر زیات سخت ګران دي او میلاویږي نه. کله چې حکومت دې حالت ته ورسېږي چې د هغوی واګې د بل چا په لاس کې شي IMF چې ورته وایي د هغوی په لاس کې دي واګې د بار نه راوغوستل او هغوی ته اهمې عهدې هغه حواله کړلې. ملک په حقیقت کې خرڅ دی، ملک په حقیقت کې خرڅ دی، خو چونکې ملک دی نو وړی یې چېرته شي نه، نو په دې ځای باندې پروت دی. نور د مفاداتو په اعتبار سره دا ملک خرڅ دی. وروڼو دا حالات چې جوړ شي چې دا ما درته وویل یا دا زما د ملګرو تاسو ته وویل، په داسې حالاتو کې حاکم وقت د وخت د حاکم معزوله کول واجب دی. واجب یعنی د هغه لرې کول هغه واجب دی. واجب پیژنې د لوی اختر په ورځ باندې قرباني کول واجب دی او د اختر په ورځ باندې دا مونځ چې د وړوکي اختر د لوی اختر من کوو دا واجب دی. تاسو پوه شئ که نه؟ او هر ماسخوتن چې دا 3 رکعته مونږ وتر کوو نو دا واجب دی. نو که دغه مونږ ونه کړو، قرباني ونه کړو، د لوی اختر او وړوکي اختر په ورځ باندې فرض مونږ واجب مونځ ونه کړو او د ماسخوتن دا 3 رکعته وتر ونه کړو، نو راته ووایه مونږ ګناهګار به یو که نه به یو؟ یوه که نه؟ خدای مې دې ووایي چې دقه رنګې د دې عمران خان خلاف چې څوک نه راپاڅېږي ګناهګار دي، ګناهګار دي. راپاڅئ د الله بندګانو او د دې ګناه نه ځان خلاص کړئ. واجب العزل دی، واجب العزل علماو نه تپوس وکړئ. یو ځل مې واجب العزل ویلو نو هغه صحابیانو لیکلي واجب القتل. نه واجب القتل مې ورته نه دی ویلی، خو واجب العزل ضرور دی. د ده معزوله کول لرې کول دا ضروري دي. یعنې داسې حالت ته به ورسئ چې ګوره بیا به ډېر خفه یم. بیبیګر مولوي صاحب د خدای وبخي هغه ویله یو سړي ورور بیمار شو نو خیر دی خراب نو یو حکیم له ورغی نو حکیم ته یې ویل چې حکیم صاحب ورور مې ناجوړه دی او خیر دی خرابه ده. هغه ویله څه داسې رش ورکړه وایي ده دا وروړه ورکوله جوړ به شي. چې وروړه ویښوړ نو هغه خو نور هم زیات شو صاحب بېخا نو بیا ورته نور رش ورکړه نو چې هغه یې وخوړ نور هم زیات شو. نو بیا راغی ویې صاحب هغه خو نور هم زیات شو. نو په درېیم ځل چې راغی ویې صاحب هغه خو مړ شو. ویې ښه مړ شو. ویې خیر دی چې مړ شو خو چې په دې خېټه کې دا فاسده ماده پاتې نه شوه، مرګ یې خیر دی. والله چې دا فاسده ماده درنه وباسي ستاسو د دماغونه دا غلط سوچونه او غلط فکرونه بېتینه ده وایي بدمزه به پکاري. دا لویه مسله ده. دا دماغونه هم دره دا وباسي او ده که نه دا ګراني ده او دا بدامني ده او دا بېحیایي ده او دا لوډشیډنګ دی او دا څه دی او دا څه دی. دا ټول د دغه ظالم د طرف نه په تاسو باندې مسلط دي او دا دغه دا فاسده ماده درنه وباسي، د دماغونه درنه دا فاسده ماده وباسي. نو خبرې خو ماله نور هم راځي، خو دا ده چې دغه شاته مشران هم ناست دي او ډېر ښه عالمان دي او وخت هم کم دی. واخر دعوانا الحمد لله.